دا اهمه مسله ده. پنځم حق دا دی چې کله ماشوم پیدا شي نو دله به ښکلي نوم کېږدي، د صحابه او د صحابیاتو نوم به وله کېږدي، د فلمي اکټرانو نوم به وله نه ایږدي. ولې د نوم په ذات کې اثر وي، چې څنګه نوم وله ایږدي اکه شان اثر به بده کې ظاهر وي. نو که د فلمي اکټر نوم دی وله کېږو سو سبا به د ده نوم فلمي اکټر جوړ وي، او که د صحابه نوم دی وله کېږو سو نو اکه شان صفات به پکې الله پیدا کوي. په اومه ورځ باندې یا د دې نه مخکې ولې نوم کېږده. حدیث مبارک کې راځي د قیامت په ورځ به تاسو کې هر سړی تاسو په نوم سره او تاسو د پلار په نوم سره رابلې کېږي، فلانې ابن فلانې دی رش، فلانې ابن فلانې دی رش، نو نوم به وله خامخا ایږدي. په اومه ورځ باندې د بچي حقدار چې عقیقه دې وشي. عقیقه کو الګ وي دوه ګډان یا دوه چیلي، کو جنې وي یو ګډ یا یو چیلي، دا سنت دی او مستحب دی. او که یو انسان وي زما اقربا رشتہ دار زیات دي نو دا غوا ذبح کولی شي، اوښ ذبح کولی شي، حدیثو کې د دې جواز هم شته. دکه شان ماشوم پیدا شو په اومه ورځ باندې د ده سنتول علماو لیکلي د اومې ورځ نه مخکې سنتول دا صحیح نه دی، مکروه دی. ماشوم دونه طاقت کې نه، کم از کم په اومه ورځ یا کو ماشوم کمزوري نو د اومه ورځ نه لږ ورته صبر وکړي. د 7 کالو پورې یا د 9 کالو پورې علماو لیکلي دي خو ماشوم کمزوري نو صبر ورته کولی شي، نو د بلوغت نه مخکې به سنت کې دې سره دا ماشوم د ډېرو بیماریانو نه محفوظ شي. دې نه پس کله ماشوم د خبرو لایق شي، خبرې زده کړي، ګرځېدل زده کړي، نو د غونډو نه اول دته به د قرآن او د احادیثو تعلیمات ورکړي، دته به د لا اله الا الله تلقین وښیي، د الله معرفت په د دوی سینې ته کوز کړي، د دوانو جانو سردار د محبت واقعات په ورته وی، د صحابو تذکرې به ورته وکړي. کو جنکۍ وي د حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها سیرت په ورته بیان کړي چې ګور هغې داسې زندګي تېره کړې وه، هغه داسې پاک دامنه وه، داسې حیا ناکه وه. د حضرت فاطمې رضی الله عنها سیرت په ورته بیان کړي. نو چې کله موږ خپلو لوریانو ته خپلو بچو ته د دغې خلکو سیرت بیانو، د دې سیرت خپل اثر وي. په 5 خبرو کې به 2 خامخا د دې په عمل کې راځي، په 10 خبرو کې به 5 خامخا د دې په عمل کې راځي. او د دې نه اهم څه دي چې موته په خپله دیندار یو، موته په خپله د دغه خلکو د سیرت نه خبر یو، موته په خپله د سنتو پابند یو، زمونږ بچي به د سنتو پابند. الله رب العزت موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین.